الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، تاسو ته داسې یو محسوس وظیفه مهته کوم چې د ډیرو ملګرو د ډیرو نوجوانانو د هغې دپاره سخت ضرورت راځي. اکثر طور د رشتې په باره کې مسله راپېښه شي. بعضې کسان داسې وي چې هغې رشتې دپاره یو ځای ته د کور کسان لیږي، خو هغه نا امیده راځي. هغې ته د جنۍ د کور د اړخه انکار کیږي او هغې باندې هغه نوجوانان چې د چا د خوښي هغه ځای کې راغلي وي، نو هغې داسې وایي چې یاره دا کار وشي، خو د جنۍ د اړخه د هغې نامنې کوي چې یاره موږ یې دله نه ورکوو. نو د هغې دپاره یو ډېر خاص عمل او یو ډېر ښکلی عمل زه ستاسو مخې ته ایږدم چې دغه عمل انسان کله وکړي او دغه عمل وکړي او دا ځان سره کېږدي، نو انشاءالله العزیز چې کله د دغه رشتې دپاره جرګه لیږي، نو انشاءالله هغه جرګه به چې کوم یې کامیاب راځي او ناکامه به نه راځي. ځکه زما عزتمندو، زموږ او ستاسو عقیده چې قرآن عظیم چې دا واحد یو کتاب د الله رب العالمین ډېر ښکلی کتاب دی او د نبی علیه السلام مبارک باندې نازل شوی دی، او د هغې نه یو دوه آیات مبارک رالم او ستاسو مخې ته کومې. نو انشاءالله چې دغه عمل کم انسان ضرورت وي او هغې په صحیح طریقې سره وکړي، نو انشاءالله چې هغه به ټول عمر کامیاب وي. موږ به همیشه دپاره دعاګانو کې یاد ساتي. او د هغې عمل دپاره لومبنۍ درته د هغې طریقه ښیم او بیا برته انشاءالله هغه آیاتونه مبارک مخته کوم. لومبنۍ خبره خو دا ده چې د کم انسان داسې ضرورت وي چې د هغه په یو ځای کې رشته خوښه شوې وي چې زه په دې ځای کې دا رشته وکړم او د جنۍ د اړخه ورته انکار کیږي، نو هغه دې داسې کار وکړي چې لومبنۍ د اودس شرندام وکړي او د هغې نه بعد د یو 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکړي او بیا د پاڼو بالفن راواخلي او د قرآن عظیم دا 2 آیات مبارکه دې ولیکي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. یو آیات مبارک: بسم الله الرحمن الرحیم، یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا 2 آیات مبارکه دی په کاغذ باندې ولیکي او بیا دې په صحیح طریقې سره راټول کړي او یو کپړه کې یا په یو سرمن کې دې بند کړي او په خیټ مټ ځان سره وتړي. د هغې نه بعد د جرګې والا ته ووایي چې هر څوک ورلیږي، هغې ته دې ووایي چې تاسو زما د رشتې پسې لاړ شئ، نو انشاءالله د هغې کور نه به هغې کامیاب راځي او په هغه ځای کې به انشاءالله دغه د ده لپاره دا رشته کیږي. انشاءالله زموږ نور ویډیوګانې به هم راځي. اوس که یو انسان غواړي چې موږ ته د دا ویډیوګانې وخت په وخت باندې راځي، نو هغه د لومبنۍ داسې طریقې سره دا کار وکړي چې نورو مسلمانانو ته خیر رسولو دپاره لومبنۍ خو دا شیر کړي. دویم چې کوم دی دا د سبسکرایب کړي او دې سره د خوا کې د ګنټې نشان ووهي، نو زموږ چې څومره نوې ویډیوګانې راځي هغه به لومبۍ تاسو ته